بار بار د مکه مکرمه د مدینه منورې توفیق مون کړو ته نصیبه وګرځي کله چې حج او عمره لاړ شي دا خلک یو بل نور شي حج کې یا عمره کې نه په موبایل یو بل ته وي هغه د ماشومان ادری سره ولاړ هغه د ماشومان مخبري سره ولاړ کم ماشومان چې په پیدا شول او بغیر دا غي نه ساوتونه زنده به درګور کول هغه به زنده په قبر کې په خاورو کې دفن کول امام راغب وی یو قتل اولاد د جاهلیت په دور کې هغه قتل اولاد بارکه رب کائنات اشاره کړی دا به ای ذنب قتلت په کوم ګناه باندې په کوم جرم باندې دې ته دا سزا ورکړې شو دا تاسو بکیږي امام راغب وی یو قتل اولاد هغه په زمانه جاهلیت کې خلق خپل بچي به خخول مړکول دفن کول او دویم قتل اولاد دادي کوم خلق چې د اولاد د بچو دینی تعلیم نه دینی تربیت نه د قران او د حدیث د تعلیم نه د شریعت او د طریقت د تعلیم نه کوم خلق اولاد بچي محروم کړ د دنیا د لالچ د وجې د دنیا د محبت د وجې د دنیا د حرص د وجې کوم خلق چې اولاد بچي د دینی تعلیم نه محروم کړ امام راغب وی دام په قتل اولاد کې داخل دي السلام علیکم ملګرو زم تاسو ورو تاسو ملګری جنید خان په جنید خان افیشل چینل کې د الله هر کله وایم ویډیو کمپلیټ وګورئ مفتی سردار علي حقانی صاحب دی ډیر خشته بیان کوي ډیر جذباتي بیان کوي د مولانا طارق جمیل صاحب څومره فینم چې دی پښتانه دی رونه د مونږه هغه دا بیان وګورئ یقینا خبره د لکومه کله بیان تاسو نه اوریدلی او تاسو چیرې د بیان وورئ نو تاسو بعد ډیر غټ فین شي ویډیو کمپلیټ وګورئ چرته مزه ویډیو را سره پلی کوم دا قتل اولاد کې داخل دي هغه قتل نه دا قتل زیات خطرناک دی هغه جسمانی قتل دا روحانی قتل دی روح اصل دی د جسم نه صاحب طریقت ذکر کوي د طریقت ولوي اصل روح دی د روح بل یو عظمت دی د روح بل یو مقام دی د روح بل تشریح ده لہذا کوم خلکو چې د دینی تعلیم نه اولاد بچي محروم کړ دا قتل اولاد دی کستا دا بچي ژوندۍ دی چې دا تا قتل کړی دی ته د بچو قاتل دیوالین دا اولاد د بچو تربیت دا اهم ساتي خان سره سوسایټي سره مسجد مدرسې سره مرکز سره خانقاه سره سخلکوي وې د یتیم پرورش نه کیږي د یتیم تربیت نه کیږي ما د یتیم تربیت هم کیږي د یتیم پرورش هم کیږي ها دا ویل شي چې د پلار سایه د پلار شفقت یې د سر نه اوچت شو خو چې ماحول سوسایټي بهترین وي امن والوي تربیت والوي زما پیغمبر خاتم الانبیاء امام الانبیاء د دوالو جانو سردار محمد ربی صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته تشریف راوړ پوښتنه زما پیغمبر یتیم و در یتیم دنیا میں بن کر آیا تمام انسانیت کے لیے ہادی بن گیا اللہ د ټول انسانیت لپاره هادي جوړ کړ یتیم و څومره یتیمان دي هغه بایزید بسطامی رحمه الله رحمتا واسعه پیدا شو دا یتیمو مور د لاس نه ونیسه قاری صاحب لراوس دته قرآن اوخیا دته دین اوخیا دته شریعت اور طریقت نه لبریس کا رای وسط قاری صاحب دله به هغه وخت پورې چوټي نه ورکې سو پورې د دستربندي شوی نی دا بایزید بسطامی وګور حاجی صاحب سبق وی د مور دیدار رایات شو قاری صاحب لګه چوټي نه راکې چې مور وینم د مور په دیدار باندې سترګو ته ټنډک ورسوم قاری صاحب ته د مور خبر رایا د شو دستربندي نه شي پرې دی به نه تاسو شکر وباسه 2 غنټې دلته راځي بیا نور کور کې ګرځي قاری صاحب خډیر سبق ورکدا یاد کا هغه د مور د محبت د وجې د دیدار د وجې ډیر سبق یاد کړ قاری صاحب سبق نه یاد کړ چوټي راکې چلار شم وې زلار شد مور ملاقاتو کا واپس بشپیل راځي چنار دروازے اڑا بولو موری دروازے کی دن نوازو کو من بن باب دروازے کے پیچھے کون ہے من دقل باب کون دروازہ کٹ کٹاتا ہے نمی واغستو مور و تویدہ نم والا زن پیجنا مکہ دینم والا زمان زوی ہی اخو ما دا اللہ دا دین و دا قرآن دا پارا وقف کری دی او کتا زمان غزوین واپس لارشا سو پوری چستا دستر بندی شوی ندا ملاقات بنکو دیدار بنکو ولی دا مور نوا دی بچی سر محبت نو دا وسر د خاون نشانی نه وا بالکل جو سنای میان تو راشه والله چې مدرسه کې کاری صاحب وخی اسکول کې ټیچر وخی نو ورپسې جګړې لورځي او سنای میان د پلاران تاسو ګورئ نو سبا دا بچي بیا میان د پلاران له فائدہ ورکی چې د ټیچر حیثیت نه پیژني مخکې زو خمور د پټوا چې دا د تربیت زمانه د پښتنو وره د تربیت په
په زمانه کې اولاد بچو سره پیار، د تربیت په زمانه کې بچو سره محبت، دا د بچو تبعی ده. ستا په کلي کې شیخ القرآن موجود دی، شیخ الحدیث موجود دی، مفتی صاحب موجود دی، قاری صاحب موجود دی، مولانا صاحب موجود دی، حقانی صاحب موجود دی. دا مولانا صاحب، دا حافظ صاحب، دا قاری صاحب، دا شیخ صاحب، دا پیر صاحب، دا مفتی صاحب بیٹھے بٹھائے گھر میں پناست باندې پکور کې مفتی صاحب شوی نه دی، پکور کې قاری صاحب مولانا صاحب شوی نه دی. مور پلار په زړه باندې کاڼې ایښې دي. اتو کالو دپاره بچي مسافر کړي، اتو کال لپاره بچی مسافر کو، دا اته کال په زړه کاڼې کېښودو، زړه د صبر تعویض وکړ، د صبر پټی په زړه باندې کېښوده. 18 کاله 12 کاله بعد بیا کلي ته چې راځي مفتی صاحب راځي، بیا قاري صاحب راځي، بیا حافظ صاحب راځي، بیا مولانا صاحب راځي، بیا شیخ صاحب او مرشد صاحب ته باپ کې جوړېږي. د محبت په دور هغه دور نه دی چې کوم د تربیت دور دی. مور واپس راولېږم، راغی سبق شروع که سبق یې وي، سبق پوره شو، دستربندي شو، داسې مجلس جوړ شو چې کله دستربندي شو تک سپین ښایسته ښکلې پټکې په سر که چې کور ته راغی، دروازې کوله وکړه، کور ته چې وردن نه شو دا خپل سړی د مور په غېږ کې کېښوده، په چغه چغه په ژړا شو چې مورې زما دستربندي وشوه، مورې ستا ارمان مې پوره کړ، حافظ صاحب زما دستربندي وکړه، قاري صاحب زما دستربندي وکړه، مولانا صاحب شیخ صاحب زما دستربندي وکړه. یو کونډې ښځې د بچي تربیت وکړه، غیرت یې وکړه. ته پلار موجود یې د بچي تربیت نشي کولی. اصل تربیت دی د اولاد د بچو. دا مدارس آباد کو، خانقاهونه آباد کو، مراکز آباد کو، مساجد آباد کو. دا د اسلام محور دی، دا د اسلام مرکز دی. نن ته خبرې نوی بیل پاس شو، ستا په تېر هفته کې نوی بیل پاس شو په اسمبلی کې. د جومات امام بغیر د ورنټ نه به اوچت شي، د جومات امام د مسجد امام بغیر ورنټ نه به اوچت شي. دا به امام جرأت نشي کولی چې ورنټ وښیه بغیر ورنټ نه، او شپږو میاشتو دپاره یې غیبولی شي. ستا اسمبلی دا بیل پاس کړ. ته د مسجد رجسټریشن به کې نشي کولی، د مدرسې رجسټریشن ستا بند شو، نوی قانون پاس شو. تا سلیماګانو باندې پابندي ولګوله، په کلبونو دې پابندي ولګوله. ماله جواب راکړې په دې معاشره کې په دې ملک کې به امن اور اطمینان، امن اور سکون او د دې ملک سلامتی د مدارسو په آبادېدو کې ده، او که په کلبونو سلیماګانو جوړو کې ده. وایه څه کې ده؟ وایه څه کې ده؟ په اوچت اواز وایه، شپ مه کښېنې، څه کې ده وایه؟ مدارس آباد که، مساجد آباد که، پاسه. او دا مسجد دې لپاره نه دی چې زه به 15 وخته لمونځ کوم، دا درته چا وي؟ دا 15 وخته لمونځ دپاره نه دی جوړ. ما بل مردان کې یو څو کاله مخکې ختم القرآن پروګرام زه لاړم، بیا کال پس بیا پروګرام هغه قاري صاحب بل جومات کې ختمونه و. ما ورته قاري صاحب پرموشن دی وکړه که ټرانسفر دی وشو؟ ما ته نه وي هغه جومات کې یو حاجي صاحب هغې چې په مسجد کې چا مدرسه راوستې، دا چې چېرته یو عالم ته تحیاتو کې نه ناسته او لا ته حاجي صاحب په مسجد کې چا مدرسه راوستې. ما یې دلته راغلی یا راغلی، ما یې غوږ دکېږي، ما وایي حاجي صاحب ته چې حج له لاړې، ته چې عمرې له لاړې، ستا حج ستا عمرې تا له یو فکر درکړ، تا دا فکر ځان سره راوړه د حج او د عمرې نه. ته چې حج له لاړې، ته چې عمرې له لاړې، ته چې مدینة المنوره ته لاړې، ته چې په باب السلام داخل شوې، زما د پیغمبر د روزې سلام دې وکړ. دا د ریاض الجنه کې 2 رکعته نفل وکړم، د پیغمبر د روزې په خوا کې د پیغمبر شاګردان، د پیغمبر مریدان، زما د پیغمبر تابعدار هو بیدار 1,44,000 صحابه. هغه صحابه د پاره په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې مدرسه وا. هغه صحابه ته اصحاب الصفوي، هغه ځای ته صفه چبوتره او چته ډبوي. د پیغمبر په دور کې هغه ځای موجود نه، هغه ځای شته که نشته؟ هغه صفه شته که نشته؟ اکثر علما چې ګوري، شیوخ ګوري، زمونږ دا پیران چې ګوري دی مونځ هملته کوي، یا به په ریاض الجنه کې ګوري یا به په دې صفه د پاسه ګوري. ټول شیوخ او بزرگان اولیاء التکی د پیغمبر په مسجد کې صحابه د پاره مدرسه وا. د صحابه وس کول یا به قرآن او د حدیث تعلیم حاصلو، دلته به تعلیم حاصلو، یا به اطراف عالم اکناف عالم کې د دنیا په کنارو کې د اسلام د سربلندۍ لپاره، د اعلاء کلمت الله لپاره د ټول دنیا مختلف اطراف کې د جهاد تشکیلونه کول، یا به د دعوت تبلیغ تشکیلونه کول. ټول دنیا کې به خوارو شو ګرځېده.
عملګرو تاسو دا بیان اوریدو مفتی سردار علي حقانی صاحب ډیر ښکلی بیان وکړو یا ډیر زبردست بیان وکړو دا مچو څومره زموږ پیرنټس دي څومره مور پلار دی دا بیان اوریدل ډیر ښې خبرې ولو کې تاسو به کتلی نن سبا هر یو کس لګیا د خپل بچی نه ډاکټر انجینیر کوشش کوي چې دنه زه دنیوي تعلیم ورکم او دینی تعلیم بیخي زموږ خلکو نه هیر دی تاسو خپل سوچ کوئ خپل دا کم کسان چې ویډیو ګوري تاسو خپل فیملی کې وګورئ دینی تعلیم ته به تاسو ډیر کم کسان ورکړي وي او دنیوي تعلیم ته به تاسو ټول لګیا زور به کوي څوک په وایي چې زما بچی انجینیر شي څوک په وایي چې زما بچی ډاکټر شي څوک په وایي چې زما بچی غټ تعلیم وکړي منیجر شي نو داسې ډیر خلک لګیا دي خو څوک دا سوچ نه کوي چې زه خپل بچی له دنیوي تعلیم ورکم نو سوري دینی تعلیم ډیر زیات اهمیت لري زموږ دپاره سیده لاره چې کومه ده دا موږ له دنیوي تعلیم نه راکوي دا موږ له دینی تعلیم راکوي او همدغه مدرسو کې زموږ د ماشومان تیاریږي ډېر خلک مدرسو پسې بد وایي علماو پسې بد وایي نه دي ویل پکار تاسو د دې مفتي صاحب خبرې واورېدې دنه زه نور نشم ایکسپلین کولی ډېر ښه طریقې سره د خبرې وکړي ډېر ښه طریقې سره د بیان وکړو امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوي داسې قسم ویډیوز کتو لپاره جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ کمنټ باکس کې مو سره خپل رای ضرور پیش کړئ والسلام